اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو السلام علیکم زم تاسو قربا نعمت سبحان ما سره موجود دی د الخدمت فاونډیشن صوبایي صدر خالد وقاص بھائی چې پرون خپل د فاونډیشن هسپتالونه امبولانسز او خپل کسان ولنټیرلی صوبایي حکومت ته حواله کړل هغه باره کې به هغه سره خبرې کوو. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر تاسو دا پرون الخدمت فاونډیشن له طرف هسپتالونه امبولانس او خپل کوم کسان چې دی هغه صوبایي حکومت ته حواله کړل هغه باره کې تاسو وغواړئ. سر بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو علم کې چې یو ډېر لوی کورونا وایرس په صورت کې وبا ده چې د هغې لپیټ کې پاکستان نه ټوله دنیا ده او ډېر لوی اثرات د دنیا ټول ایرپورټونه سیل شو یا بند شو، بازارونه بند شو، لاک ډاون شو او هر ملک چې د هغې نه متاثره شو. ټکنالوژي نه ترقي یافته ملک هغه هم دې مخې ته بې بسه دی. نو ظاهره خبره د پاکستان باندې هم د هغې یو ډېر لوی اثرات دي او چونکې زموږ په دې وطن کې خو هغه د صحت سهولتونه او د انساني زندګیانو بچکول هغه چې دی ډېر کم دی، لهذا دغه کې د نورو نه زیات د خبرې ضرورت چې حفاظتي اقدامات هغه دې وشي حکومتونو سطح باندې او د خلکو په سطح باندې. لومړنۍ خبره خو زه دا کوم ستاسو په ذریعه سره د خپل کلي خلکو ته غیر چاپیره عوامو ته چې کم اصول وضع کړي دي اسلام کې موجود دي، هغه د یو وبا په صورت کې په یو علاقه کې چې راشي نو څه اقدامات پکار دي. نبی صلی الله علیه وسلم سیرت کې موجود دي، WHO هغه د هغې ډیټیل جاری کړی دی، پاکستان حکومت هم کړی دی. پکار چې موږ ټول فالو کړو او هغه دا چې دا یو بل نه لګي دا کرونا وایرس دا وبا، نو فاصله یو بل سره ساتو. د ګیدرینګ څومره زیان دی د فلال څو ورځو لپاره بالکل ختم شي او دې سره سره دی هغه ټولې خبرې چې کوم حکومت او WHO تجویز کړي دي او کوم د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې دي پکار چې هغه فالو شي. دې کې د انسان د زندګۍ تحفظ دی، د وبا نه بچ کېدل، د دې اثراتو نه ځان بچ کول دا ضروري. تر دې پورې کومه خبره چې ستاسو د حکومت سره الخدمت فاونډیشن خو د پاکستان د الحمدلله ټول نه لوی په مختلف سیکټرو کې کار کوونکی تنظیم دی. په ډیزاسټرو کې هم کار کوو، کاغه آفتونه قدرتي آفتونه کې انساني آفتونه. نو مخکې په زلزله 2005 کې راغلی الخدمت فاونډیشن په هغې کې کار کړی دی. سیلاب راغلی د IDPs وخت راغلی، بم دماکې تاسو به کتلي وي. زموږ رضاکار والنټیر د الله تعالی د رضا په جذبې سره او د مخلوق د خدمت دا ډېر لوی کار یې کړی دی. د پاکستان ټول نه لوی ارګنایزیشن دی، فاونډیشن دی او په دې وخت کې چونکې دا وبا ټول ملک او ټول دغه چې دی په خپل لپیټ کې اخیسته ډونیا الخدمت دا فیصله وکړه چې زموږ د خپل څومره انفراسټرکچر دی چې په هغې کې هسپتالونه دي، په هغې کې زموږ آغوشونه دي، سکولونه دي، زموږ امبولانس دي 91 امبولانس په خیبر پښتونخوا کې زموږ دي. د الخدمت فاونډیشن دومره چام نشته دی بلې ادارې او دې سره سره زموږ والنټیر دي، رضاکار دي چې اصل کوم زموږ د دې ادارې قوت دی زموږ رضاکار دي چې د الله د رضا لپاره خپل ځان په رسک کې واچوي او د آفت په ځای تزیه غذي کې د انسانانو د ژوند تحفظ لپاره یا دغه تکلیف کمولو لپاره کوشش هلې ځلې کوي. نو موږ مشوره دا وکړه چې صوبایي حکومت سره په دې کې کینو او ورته ووایو چې کم ځای کې تاسو ته زموږ ضرورت وي، زموږ امبولانس، زموږ والنټیر او زموږ هسپتالونه که دا د آیسولیشن وارډ دپاره کوي او یا دا کورونټاین دپاره. کورونټاین مطلب چې هغه ځای چې هغه مختص شوي هغه خلکو دپاره چې هغه د دې وبایي امراضو شکار وي. بل دې خلکو دپاره موږ مزید دا پلانینګ کړی که خدای مکه لاک ډاون صورت وي نو دې خلکو کورونو کې د روزمره خوراک رسول دا هم یو کار دی. کم خلک چې دې متاثره شي یا کم کلي هلته خوراک خلک چې کاویږي د هغې نه دا موږ خپل چې کم پروټوکول WHO اړخ نه دي یا صحت پروټوکول دي د هغه به پوره کوو او د هغې په بنیاد باندې به مخې ته دغه کېږو. نو دا بهرحال ټولې خبرې مخې ته دي. تاسو ته هم دا اپیل کوو چې څومره حفاظتي اقدامات یا ټول تاسو ذهن کې ساتئ، هغې باندې عمل کو، یو بل سره لاس مه ملاوئ، غاړې مه ملاوئ. چې دوه خبرې دي چې دا دوه بنیادي زموږ سټرټیجي ده. یو خبره جوړول دی او یو ورانول دی. ورانول دی د انسانانو یو بل سره فزیکل رابطې، غاړه ملاول، لاس ملاول، باډي ټچ دا ختمول دی فلحال. او جوړول څه دي د همدردۍ د یو بل سره خیر ښېګړې کلچر دا جوړول دی یو بل سره چې په دې مصیبت په وخت کې کم از کم که چا کور کې یو دیاړي والا مزدور دی هغه د مزدورۍ نه پاتې شو یا یو دکاندار دکان یې بند پاتې شو یا یو بل نو د هغه له خپل کور نه خوراک ورکول د هغه ضرورت خیال ساتل دا جذبه جوړاول دي. او چونکې دا وبا یو بل نه لګي نو لہذا
یو بل سره دا تعلق فلال دا فزیکل دا ختمول دي. زه کلیوالو ته هم دا کوم علاقې خلکو ته تاسو په ذریعہ سره چې ټول حفاظتي اقدامات د دې پوره خیال وساتل شي او دا د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک موجود دی چې کوم ځای وبا راشي هلته مه ځئ او کوم ځای کوم خلک هلته یې بار راوځي. د دې مطلب دا دی چې دا د خپل انټریکشن رابطې دي د ورځو کې ختم کړي. اسلامي تاریخ کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په وخت کې هم د کسي وبا د تعاون په صورت کې راغلی و او کتابونو کې راځي چې کله عمر فاروق د دمشق څخه شام ته روان شو په لاره کې چې وته پته ول چې وبا ده نو واپس غزینه نو بل صحابي ورته وی حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه چې ته د الله تعالی د تقدیر نه تختی هغه چې نه د الله تعالی تقدیر نه د الله تعالی تقدیر ته تختمه. دې مطلب دا چې دا رهنمایي موجود ده او دا فالو کول پکار دي ټول پروتوکول لازمی دغه کول پکار دي عمل په کول پکار. ډیر مهرباني ناظم صاحب الله عزتو کا